बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम दजी के गुरे मोली से दावेले करने के लिए बोथ साइड we select को select हम select जरूरत नहीं over start whichever channels हम रिकॉर्डिंग स्टार्ट को kana sahih da mole ce خبره نشته هغه مole ce دیزیک بوره و بدریدم کنه زما چې زدا ک نور چینج راوړم لیور ترولم زم چې کوم برانچونه د سنې چې د مو برانچونه جوړ کړی دا ټول موږ سره په لیفت سایډ باندې شي ګوره ټول ګټ سایډ باندې شي چې د پارس سپیچ کوم قسم دا ناون څو ټایپس دی ویل کړی بل موږ سره د پارس سپیچ کوم ټایپ دا ایڈجکټیو بل موږ سره چې د پروناون به څو قسم دی یو دوا بیا موږ سره چې دا ور بیا موږ سره چې د ایڈورب پوښ مole ce صحیح ده کنه لکه سایز به غاټ کو صحیح شموله ce ګوره دې کې بیا چې دا موږ سره زېما چې بیا دې کې ودرېږم اوس بیا لیورت نه زېما چې په کوم سایډ باندې شي په رائټ سایډ باندې شي ګوره په رائټ سایډ نه زېم چې نه په دوړو سایډونو باندې شي ګوره پارس سپیچ او سپیچ څو ټایپس دي ناون څو قسم دي دا بیا چې د ایڈجکټیو بل قسم پروناون بل قسم موږ سره شي دا ورب یو دي طرف ته بل موږ سره ایڈورب بل بیا دي طرف زم چې نه دي طرف تم نه غوړم د سټینډر غوړم چې کوم شکل مخ په جوړ کړی واشه ته صحیح څه ده کنه ګوره د شکلونو دی موږ سره کوم دي چې کوم رقم یې غوړم او د دې ډیزاینونه دي څنګه ډیزاین کې غوړم ګوره دا ډیر زبردست هغه اوس د سوچ وکړه او دا چې کړه تاسو په کتابه کې وایي ته چې دا جوړ کړی نه مولې چې دا اصل کې کړی ته ور جوړ اوس وګوره پارس سپیچ ناون پروناون ور کدا ګوره ته په عربي کې ولې کې اس ام اس کې ضمیر نه ټول ورته شي کوي شي په دې کې لیکای شي نو سټایلونه ګوره مولې سه اوس ګوره څومره زبردست هغه د سوچ کوه کتابونه کې څنګه ته ور جوړ شي دا څومره دیګ نور کوم تر خستای شو نور شنوم تر خستای شو لکه تاغه زړه مثال ورکړ زوړه څو هغه دي سړي دا شي ته بل کې ورې څنګه سټایل چې ته وړه مولې دا ګوره مولې بل سټایل دا مولې چې دې کو څنګه سټایل دا ګوره بل سټایل دا بل سټایل ویني مولې کوم سټایل چې ته وړه دا اوس ګوره دا څومره زبردست شي دا پر سپیچ څو قسمه نه دي ناون ایڈجکټیو پروناون ورب ایڈورب ناون بیا څو ټایپس دي پروناون څو ټایپس دي بیا یو پروناون بل دوه ټایپس دي 1 2 دیونه ول څو ټایپس دي 1 2 وګوره لکه راته وره هدینه بار رنگ چینج کوي رنگونه چې کې چینج کوي څنګه رنگونه مولې سه ګوره رنگونه تاسو چې دا رنگ وړه دا رنگ نه وړه مولې سه مون سره تبل کې سم رنگ وړه دا چې تاسو دا رنگ وړه دا څومره زبردست کلمات شي کې جوړیږي خاوز دې ګوره زه رنگونه ورته چې زه دا رنگ وړم دې کې نور دا نور سټایلونه کې دا وګوره وایي دا 3D وړه سیدا اوس ریزیټ ګرافیک څومره چینجز دور پکې کړی دا ټول لري سیدا ګرافیک مطلب چې کوم 3D دور باندې اپلای کړی دا لري رنگونه هم لري بیا رنگونه را 3D کوم مولې چې په دې باندې دینه باندې مو سره څو فارمیټ مینو مثال کې مولې دې کې زو درې اوس ګورې فارمیټ مینو کې ته کور کوي اول ته په دې باندې کلیک وکړې ګورې اصل کې چې مونږ کوم جوړ کړی دا مو سره دې چې 3D ګورې مولې چې ایمیج به ته ځون پوي 3D 2D چشته دا اوس کوم شکل لته مونږ نه مخاله 3D ګورې مطلب د 3D دې کنه چې مونږ ته دې بوکسونو ولا دریش هغه شکل راکوي وګدولای نولای او بل مو څه راکوي ډینګ ولا ویني ګورې دریش ته دا بوکس وګره صندوق چې کوم جوړ شوی دا دی ولا اوس مونږ ته شي لګي وګدولم پته لګي نولیم پته لګي او د ډینګولیم پته دی اوس دا چې کوم عکس دې ته مونږ نه مخاله 3D عکس اوس دې ګورې ته فارمیټ مینو ته لغړې ته چینجز ور پکې راولې کنه فارمیټ مینو کې ته چې د شیپ چې کوم د 3D کې دا ولته چیشته ته وړه 2D کې وړه چې ته په آسان شي اوس شي د 2D مطلب چې صرف 2 ډایمنشن مونږ ته کوي صرف پلان ولای کوي مونږ بل مو څه شي وګدولای دې ته مونږ نه مخاله 2D اوس اول په 2D کې ته کې صحیح ده کنه دلته زو درې دم دي
دا شیپ ته چینج کړئ دا والی شیپ ته چینج کړئ دې لپاره کوم شیپ ته غواړئ ګورئ څومره زبردست هغه ده چې ته کوم شیپ ته غواړئ دې کې ورته چینج کړه نور ولا به نه چینج کېږي صرف دا شیپ چینج کېږي چې کوم نیمه درېږي سلیکټ کړئ اوس اول شیپ مونږ ته چې پکور ده غاټ پکور ده نه زین چې اول شیپ مونږ ته وړوکی پکور ده زین چې غاټ پکور ده شیپ زه څنګه کوم دې کې هم زین چې دا شیپ صحیح ده ورسې ویني ها دینه ګورئ د دې شیپ سټایل څنګه کې دا کوم شیپ چې ته ویلوړ وي د سټایل ته دې کې بدلاوای شي دا ورسې څه ده کنه د شیپ ته رنگ دې کې بدلاوای شي څنګه رنگ ورکوي د شیپ د سو د شیپ له بورډر لاین تر کوي شي ګورئ دا ټول خبره مونږ کړی وي څه ده کنه د شیپ له کوم بورډر لاین دا دا مونږ سره ډیزاین وی څنګه شي ډاټ ډاټ د شیپ له کوم بورډر لاین له کوم کلر دا مثال کې دې کې ادم مونږ سره څنګه شي تو او ایډیټډ ټول دغه چې کوم لیکل د نن اور پکې کړی دي د لیکل رنگ څنګه شي دا سلیکټ کړه لیکل دې لیکل او د دې کې دا بول سلیکټ دا د لیکل سټایل دا لیکل نه وړ مو سره بل سټایل وکړي بل ورته وکړي مو چې دایرکټ دې نه علاوه مو سره د لیکل ولا کلر څنګه کې تور کوي مو سره پوزیشن باندې مو پکړي پوزیشن هغه خبره ده خو دې کې اوس دې کې ګورئ مو دا پکچر دا لیکل لیکنه دا ز پوسټ لیکل ځکه جوړ لیکل ته بول څنګه چې اوس ګورئ لیکل ته اول پسند څه وخت خو د لیکل لوند کوي ګورئ چې لیکل نه ګورئ چې لیکل ته لګ له کوشش ما لیکل ګورئ لګ چې کوشش اول په پسند ستسینه ګورئ نه څه کنه خو چې د تیم لیکل ګورئ صحیح نه رسي ور باندې तब अवाल जी के फॉर्मेट में तलोड़ से फॉर्मेट में के जी के रेफ्टेक्स बिट शे के टाइट जी के लिकल बदी तरफ तर रसी मुंग सदा उपमास के कशीर दाशी तेवी बे लिकल लग पोस्ट प्रिगे दी लग लॉन्ड प्रिगे दी ते संग के स्क्वायर की केवे टाइट के थ्रू के टॉप एंड बॉटम की केवे बिहाइंड टिक्स लॉन्ड दरोशी उस गुरे दा गुरे اوس ګورئ مولوي صاحب چې کومه غدا موږ سره دا شي ته شکل کې دی ویني مولوي صاحب زه به چې د لیکل د پوسټ ور باندې راشي ته به څه چل کوي دغه دې کې به راشي موږ سره بیهایند ټکس لیکل په پوسټ ته چې نه په ټکس لیکل باندې دا راشي ته چې نه دا راشي ته چې نه لیکل د اخر ته دې طرف ته راشي دا کته چې نه دغه شي ته صحیح ده لوند د راشي ټول نه لوند را کوڅ کړه داسې کې ودا لري ور باندې دې کې مولوي صاحب دې کې را کوڅ کا ټول نو مولوي صاحب څنګه نور هغه خبره مونږ کړې وي څنګه اوس ګورئ مثال کې چې دا شیپ لګ چینج کوم دې کې ډیزاین منیو ته څه ډیزاین منیو کې دې کې ودرېږم دا غزه کوم مونږ سره مولوي صاحب دې کې ودرېږم دا زدا کوم مولوي صاحب صحیح شو کنه دلته چې دا مکرو लेआउट तरह छू लेआउट तम सरा लेफ्ट हैंड लिखो दे दाशी तम जुड़ को करना मोले दे दोस्त दे के सोच का चिकला मदाशी ते जुड़ को दी तरफ ने मरकम ओमा उस मोले से दाशी तम ذکر ته जुड़ को زید لیکل مو سه پیج ډیر غاټ دا زین چې دې کې لیکل راشي دا زوس دي سیټ ته دروامه مو سره مولې سه دې کې کلیک بوګي کنه مولې سه تا وبې مو چې راو بخصوص اوس دې کې ګوره دې کې مو دروم وشو لیکل کوز وته زین چې څنګه د لیکل سره شوز به چل کې دي چې مولوی سي پرمیټ ته بلوډ شي پرمیټ کې به چلو کې مونږ سره دي کې بچی نه کلیک وکي ټایټ باندې کلیک وشو ټایټ باندې کلیک وکړو کوم طرف ته وړي وګورم مولوی سي سره کله لیکل بچ کې کته چې دي کې اوس دي کې لیکل کا وخت د نه بیت پارک نه پروزي کوي دي کې کنټرول وی ګورې مونږ لیکل کا په خپل اساس پوزیشن دې کلیک لګي ګورې هغه پکچر ولا ټایټ په هر ځای کې کوي دا اوس چې ته وړې مولوي صاحب څه نقصان باندې جوړېږي کنټرول زه داسې کې وګورئ ودرېږي مولوي صاحب چې ته وړې وګورئ لیکلو مانځ ته وړې لون دی وړې هېڅ نقصان مو څه شي کوي نه جوړېږي څه کنه اوس پوه شو په دې باندې داسې کې کله نه بعد فارمیټ مینیو ته راځو فارمیټ مینیو کې دا ریپ ټیکس ته برینګ فارورډ دا ټول خبرې هم کړې وي لکه تاسو درې هغه نور وي مو سره مخ ته راوړل سر ته راوړل سلیکټ پین چې کوم د سلیکټ پین باندې مونږ کلیک کړو تاسو څه شي په دې اوس صرف مونږ څه ډایګرامونه دي یو ډایګرام نه کته بل جوړ کړی بل شی ولا جوړ کړی ټول به ذکر وشي دا خبره هم کړی مولوی صاحب څه په دې باندې پوه شو په دې باندې دینه علاوه دا خبره مونږ کړی وی لاین لیفټ ای لاین څنګه په ټیکس لکه پکچر مو مروقې دي پکچر کې وګوره مولوی صاحب اوس مونږ سره څه نه دی راغه یو دا کته سره درې د نیوی مونږ سره ته ای لاین کې ای لاین مطلب ترتیب ورکړه صحیح ده کنه او کچیر دي چې تاسو څلور د نیدا شي تنور وی کنه ته مخ ته څټا وړل دا خبره مونږ کړی و دینه علاوه کته سره څلور د نیوی ګروپ کول مونږ سره څلور نشته کنه ګروپ مطلب یو تری جوړول
او دا مو سره روټیټ ده دا مو سره سایز